قوم کی چه ضمیر نو اتفاق پکې نو قوم د قوم تباش د یونس علیہ السلام قوم عذاب پر راتلو یونس علیہ السلام ورته ویل عذاب را روان دی او تیار شي ورته او زه در نه لاړ د لاړو قوم ټول راغون شو او وی چې عذاب راځي سوا د خدای نه بل څوک نه رالي ټول په یو میدان کې ودرېدو او متفقه طور خدای ته وی چې معافي غواړي په اتفاق داغه اتفاق برکت اسمان نیمه تراغله عذاب واپس لاړ سموده پس چې یونس علیہ السلام راغت خیال وکړو چې قوم به تباه شي خلق ورته وی چې قوم باندې خو عذاب را نغه اوس کتور شه دروغجن بدرته وي نو د خدای د حکم انتظار نکو مخ په دریاب لا کشتای کې کېناستو کشتای په دریاب کې ګیره شو نمخ کی زی نرستو زی سچل دے سچل آوازو شو چې دی کشتای کې یو باغی ناسته چې ترسو ماتی غرزول نه دا کشتای بن رواني مانګیان چې کشتای کې هر چاته ګوري پته نه لګي چې دی کې باغی څو او په یونس علی السلام غواړو دا تصور دو ورتل باغی زه هغه توبه استغفار وی والله چې زم نه غرزوله دا کشتای بنای رواني کشتای والا مجبور شو دیونی وو کشت لاندې وو التمیت حکم شو ولوینی سو تیرے کا اور تخلواز نیولې وو تیرے کو خېټه او خېټه ته وی چې ګوره هضم نه کې دستا کېټه ماده د پر قید خانه جوړ زما د یو حکم انتظار یو نک سلويخ پرځي د مئی په خېټه کې قید کړي سلويخ پرځي یونس علیہ السلام غوندي جلیل القدر پیغمبر ته 24 غنټه د خدای د حکم نافرمانی تب سو کال کې استاسو د پلار بچی دا په مرګ د خدای دیر سو سپارو ته وګورئ چې دا په مرګ باندې د اسخاتونو ماتونو د مولا په تبارک الذی غاوره نشي زما د خدای په ذات قسمی کبم په ذات مې د خدای قسمی کبدی په دغه لوی مولا د جنازه وکړه لوی مولا خبرې نه دي تاسو راشي وګورئ رسول الله د یو سړي جنازه او خپل کمیس راواغستو غله په قبر کې ورواغستو الله ته وی چې یا الله زبد د پاره څه شپارس کوم خدای ورته وی چې په دنیا کې ته نه منلې په خپل ذات مې دی قسمی اے پیغمبر کتا ویا کرته د پاره مانه معافي غواړي چې پرې نه دم پیغمبر ته وی پیغمبر په جنازه او په کمیس وراغستو سو خلاصي د پیغمبر تمرش ورته د کعبه ټوټه وروړي پسترګو ورته کی دی او پتلو ورته ود مدمگیو تخته سره سبا سلوګي موګیو کې په تخته داغه کور راندې کته په تخته پودونه ورته لګي په دې نکیږي که پیغمبر د یو حکم انتظار نه کوي او مخ په دریاب دی او غسل ویخت ورځ د مئی په خېټه کې قیدیږي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن هر یو درته چغې وایي او ته د هغې انتظار نه کوې حی علی الصلاة حی علی الفلاح آوازونه درته کېږي ته د هغې اجابت نه کوې هغې له نه راځي او ملا د جنازه وکړه په هغې به خلاص که پیغمبر سم ذکریا علیہ السلام ولی په ونه کې اره شو ولی آدم علیہ السلام زامن وګوره ولی یو بل سره مړ کړه ولاله ابراهیم علیہ السلام وګوره د زوی عظیم امتحان په ولی وشو زوی حلال او خان حلالو باندې نه کېږي دا زوی حلال
عیسی علیہ السلام په کوټه کې په صلیبونو باندې ولې زوړندولو ولې تاسو ټوکی وي نو عزیزانو عرض داو چې په دې خبرو کېږي نه تاسو وګورئ دې قوم د دوی د ضمیر ته وګورئ د دوی د ایمان ته وګورئ هر سړی چې کور باندې پوره دی دا د بل د کور خیال نه ساتي او چې څو پورې د بل د کور خیال نه ساتلی تصور نه کوي تصور دا د کارپوریشن پیسې دې د پاره دي چې لکونه روپۍ به صاحب په چایو لګي او د خار معززین بزیو کیکونه او پستیانې بخوري که د کارپوریشن پیسې دې د پاره دي ورشي د آبادو دا کورونه وګورئ داغي کوسي وګورئ داغي ویڼۍ وګورئ د اوبو انتظامات وګورئ کارپوریشن پیسې خو دې د پاره دي قصه خانه کې یو تقریر کړو نو د خار خلک پیچون کیږي 1 کروڑ به مالک قیمکین والا بدانور د سړی ځامن کی دا خبره خانه کړي زمونږ نمبر پکې را نشي مال خدای دې زما پکې اول راوړي چې اول زمانه سر پری کی په ما سر مونږ خو د غلو ډیری خر کده د اسمکه د پاسه ګرځي نو څپی د خزو متعلق مې ویلي اخبار ته وګوره اخبار لیکل ټول ملک پیچون کیږي لګیا लिखी का और गिरते हैं शासवार मैदान जंग में गिरते हैं शासवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले हर हाल में हक बात कहेंगे हर हाल में हक बात कहेंगे मिंबर न सही बरसरेदार कहेंगे मिंबर दी नहीं कना द 500 सुलाई दीवी ओ अल्लाह कम प्रे यानी टोल तकलीफों چې راجمه کې خو یو مرګ به جوړیږي کنه او مرګ اسم ما د پاره مقدر دی زب یو ورځ مړ کېږي او الله چې کومه طریقه زما د مرګ ویلې ده سو کې بدلولې شي بدله به کیسو کومه طریقه چې زب مړ کېږي اسو بدلولې نشي نو چار کله زما خدای 24 غنټه زما په حفاظت کې دی د یری په کې څه خبره ده یریګم بول قضا په سلوخ کاله د پاکستان کې د یو صدر او وزیر اعظم سره زما جوړ نه دی راغلی ځکه هر یو چې راغلی نو د اسلام غل پاتې شوی او اسلام سره ټوکې او لوبې کړي دي که زه د ضیاء الحق د مارشل الله پروا مې نه ده لرلې اوس خو مونږ اسلام ویل که تاسو اسلام منئ ته به چاو منو وای بس صدر اوس خدا سے صدر شوی ده کنه ا چټونو باندې لیکلو چې اسلام منئ ته به چې منم نو بس صدر نو ته اسلام منئ وای جاو منئ وای صدر نو چې ته اسلام نو نن په ملک د شریعت بل تحریک شروع ده چې شریعت بل هم ورته پیش کړي نو شریعت بل خو اسلام ته پیش کړي ده نو د اسلام لا تروسه نه ده منلې شریعت بل علماء پیش کړي ده اسلام نو اسلام لا د اسلام منظوري نه دا ورکړه دا زمونږ عزیزانو عرض دار چې د یو حکم انتظار نه کولو باندې سلوخ ورځې یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې خیر خدای ته التجا وکړه چې وزم بڅنګ
ودا وظیفہ کوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای ما پزان زیاته کړي تب ہمیں معاف کرے. آدم علیہ السلام یو د غنم دانے خبر وا جنت نہ خزا او خاون دواړه بار شو. خدای کو بچ معاف کیگو بچنگا ودا وظیفہ کوي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدای کاله جداو خزا او خاون 300 کاله جداو. تاسو خیال راکړئ عرض نه داو چې پیغمبران خلاص ندي. طبعی خوف نه به د قیامت پر ورځ پیغمبران بے نیاز نه. ته څه شي ته زه په کوم قطار کې اب بلا خبره ده چې دا اوس پیران میران را پیدا شي دي صاحب. اگر دلته بالا معنی کې زموږ یو دغه دم ما ته ورځ وایي چې باران کې نه ما د لوی ځوان جولای کې ځان چولې ده توتی به د جنت مډر خبره کته توتی مې ناګان نشو په جنت کې دغه لیکي زان خلاصون بگرانی زان. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر لوی پیر او لوی ولی او پیغمبر لوی مرګره د بل څوک پیدا شو. خدای ته ویل علی ولا علیا. خدای ما چې تکړی څه غواړم نه خو چراته څونه وې جنت نه غواړم نه هوره غواړم نه غلمانان غواړم. اوس کو تاسو را پاږي پلانې خدای جنت الفردوس ورس او یا الله پاتواره جنت کې ځای ورک یا الله پلانې دا وخت چې دا سپیر فرق او دا شونډې کې دمر وپرس چې دا څو خپل د تاسو په ځان پیږي دا څه جنت الفردوس تا ورکه او تواله جنت ورکه اتواله جنت دې دلا ورکه مونږ کوم فاضل دا خبر یو صحابي دعا کوي یو دعا کوي دا وره دمر واچ اصل کې مونږه پیږو یو عاشق خپل معشوقې ته وایي چې سبب کوچے جانان گر ہمی گزری سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری. اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او زما یار دی چرته ولیدلو لږ زما حال ورته بیان کا او بیا ورته وایا ترا چې سود کې مرا بهجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. ورته وایا تعالی سپلاس درځي چې ما خپل هجران کې سوځي کته زما پس وځي دو خوشاله نزستاد الله سپدي اور کې خوشاله ما چت کې خوشالهږي والله ز پور کې خوشاله. د دې بیان مثال ابراهيم عليه السلام چې ورته چولو جبرائیل ورته راغی انګار ته غرزي مدد درکما هغه ورته جبريل الله پر د لار می مخرابا نمرود څوک د چمار پور کې واچي چې څوک بیا چې هغه پوهیږي امداد پوهیږي. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقلتی محو تماشائے لبے بامگی عقل پاس پا بنے ربان دے ناس تو سوچ کولو چا ٹوپ کم کا ٹوپ نکما ٹوپ کم کا ٹوپ نکم او عشق معشوقی چی ویلی دی چور نو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق چی بے خطر ہے وردنگل نمرود چل گئے چی ماور کے واچی چی سوک نیاچی آپ ہوئے گا کارے کوئی چی وروے دنگل نورت اورتا چوال یا نارو کونی بردم و سلاما اورتا گلزار شکن نو ممکن اگر درد نشت عشقی مادہ من دی شکلین چی اور صدا رام تو طرف تم خیال لارے عشق داش ہے عشق پا لغت کی دونی دی جرڑو تاوئی دونی دا جرڑو دی دیتا عشق ہوئی نو دی عشقم عشق زکوئی چی دا عاشق ہر رگنا دا محبوب مینا توشی بیادا چی عاشق پا دنیا دا خدای کے بلا تماشا نگوئی بلا مزا نگوئی رحمان بابا ہوئی رضا میلے تزو معشوق اور میلے تزو و دیورتوی چی داستا پا تماشایم خبر شئی چی داستا پا تماشایم خبر شئی نور خبر پا تماشا دا عالم نیمان و خدای قسم چستا تماشا نے دا مخلی گلے دا واللہ کا دا عالم دا نور تماشا نا خبر یا زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم زرحمان چستا دا حسن سنا خوانیم نستا دا روی ادرس جہان زما سنا کا یو سر برابطہ و تعلق جور شو دنیا دستا سنا نمون کی دا لچک نشتا نہ دا درد سرا دا درد چچا کے پیدا شو او دا درد پا کرا گئے بیا بدے سوئی بیا بدے شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت آئے ماں وی بخوشانا اسے دیار پا عشق کی دیر خی سودا زمان او اے دے طول مرزون دوائی سودا زمان یو سودا دا عشق دے چپڑک رالا دا دنیا دا مرزون دا پارا بغا علاج جوش اس خونم دا دنیا سوداگانی زمین پا دماغ دا دنیا آرام تو بنا شیطانتون منافقات بیمانی پخلا لیلا پزڑک ٹک دا پاسا برک پخلا خندا پزڑک بیمان دا مسلمان سرد سنڈا سرمند میخی دورز شیخ دشتے خورے پردی محلنا راشی دا گیرو والا ارتاو خیم دشتے پردے و بے پخپلو فصل لے دشتے غنم سرکف کئی دشتے سبزے اغلا کئی اغب یا تاسو خیال را نو عرض داو چی مون عرص چی دیا بے روپیت زمان ملاتوب دے قسم پا خودے چاسے ڈونگ دا رسول اللہ پا منبر ناستے چی دا ملاتوب کم حق دے آپ روپے کی یو ٹیڑی پیسہ زنا دا یو ٹیڑی پیسہ بس دا غوڑے غوڑے خبری دی صاحب تاسو پہ دوکا کوما زمان ملاتوب دا سے دے لکد ترکان آرا تیشا دا بجلی والا پلاس پیچکس دا ٹیکدار ٹیکداری دا ملازم ملازمت دا سے زما دا ملاتوبم خیٹے دا پارا میں یو ذریعہ جوڑا کرے دا تاپے دوکا کو ٹھیک شو مخ کے در تا منز والارم ترا پسے چه صدرہ کڑی نی السلام علیکم ورحمت اللہ کو چسترگی میں درباندی لگی انتہائی خدای دے تباہ کا پتا دے زما سلام نی السلام علیکم ورحمت اللہ خدای دے غارک کمڑ اپلار دے مڑی مور دے مڑی زدر سرالارشم کچھ صدر کی نوینم دعاو کئی گرمی دا او اللہ کہ دڑنا ویم چه دا دے خدایو بخیزا خدای دے ویم بیخ دا غفلارم و بس ٹھیک شو جی ازما ملاتوب
تیشه ده په تیشه چې څوک څه ګټي نه تیشه په اوږه ګرځي وای په ایمان پاره چې څه ګټي نه هره خو اوس په نه ده خراب شی دی چې څه ګټي په نه والله کې داسې زما مولا تور ده د پیر پیری وګوره صاحب د جیپونو ګڼ کپان دي د خدای قهر دغه سدا ټول نظام ټول معاشره داسې هر سړی په خپل فن کې غل دا ما چې په تقریر کې ویلی چې 9 کروڑ پاکستان کې 1 کروڑ بکې مکول غواړي 1 کروڑ وای په ایمان وای په ایمان چې ما کې مړې شي زما زوی چا وجلې ورور می چا وجلې او ترا ته په دې تمه چې کسرا کې نو کیس بدی ټیکو مو کني نه کو وای په ایمان دا په کوړای د کې مکول نه دی وای ما باندې کیس جوړ دی کیس د خدای په قهر گرفتار او کچرو ته درلم او ته زما جیب ته ګوره وغه د کچرو هغه आवाजونه چې کوي هغه بدلې ولدم چې په خپل کې نه چولې आवाज درته نه وای ول دا له ود کې مکول بني نو ما دروغ نه دی ویلي